یو تپوس کوم مایند کوي به نه بیا بس کو ډیر خلک متاثر دي خو داسې کومه واقعه ده په دې ډیزاسټر کې چې هغې د له زړه او مازغه بیخي تباه کړي دي تاسو نه ده برداشت کړی. شبیر صاحب بشمړی کې په وړاندې شپه باندې مې یو 50 اخري جنازه وه چې دغه نه راوتم د جنازګاه نه وړه مې کلکو او ډېرو خلکو نه مې تسلیانې ورکولې. مولانا احسان الله صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب، د کور ټول خلک لا پته و، هغې مې وړه نه و نړولې. په دویمه ورځ باندې مې دلته د 43 لاشونو جنازه کوله، هغې مې مړه نه و نړولې. 43 مړي ته راته پراته وو او د هغې ورثاوله مې تسلیانې ورکولې. په دې نظامو کې په دې خوړ کې روان وم، یو 200-300 ملګري را سره وو او مفتي حماد صاحب دوی هم را سره وو. په هغه وخت کې یو ماشوم داسې اوتر اوتر ګرځېدو، ما له چا راوستی مفتي صاحب د دوی د کور ډېر خلک وړی دی. نو ما ته هسې به یې د بیت تپوس وکړم بچیا څوک یې وړي دي؟ نو فلانکې فلانکې فلانکې. مې موږ در سره څه مدد وکړو، څه ضرورت دی درته چې زما مور ماله را پیدا کړي. نو د بچي هغه الفاظ دا به زما نه تر قیامته هیر نه شي چې هغه وایي ماله مور را پیدا کړه. زه د مور د کوم ځای نه را پیدا کړم. بهرحال خپل ملګرو بیا د هغې دپاره خپل خواري او محنت کړی دی. الله رب العالمین دې وکړي چې اوس هم د چا د زړه ټوکړې او د چا د سر سوري هغه لا پته دي، الله دې وکړي چې هغه را پیدا شي.